جنوبا دا لفظ د خولې مبارکې نه ووت. نو سعد ابن معاذ انصاري رضی الله عنه او د دې امیه ابن خلف دوستانه تعلقات یو بل سره دوستانه. نو د هجرت ته رسول الله مبارک نه پس سعد ابن معاذ د زړې طریقې مطابق راغی مکې ته چې لاړ بشم. مکه کې خو د چا دغه نشته، مکه د هر چا د مکه مکرمه بهر نه به خلک لکه اوس چې څنګه ځي او طوافونه عمرې کوي، نو د عمرې په نیت راغی. چې راغی د امیه ابن خلف سره ډېره نږدې دوستانه وه، د تجارت ملګري وو. کله که به د امیه مدینې ته ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده، سعد ابن معاذ سره به شپې کولې، هلته منډې وې د سعد. او که سعد ابن معاذ به کله راته مکې مکرمې ته د امیه سره به ډېره دوستانه یم. اوس اسلام راغی او سعد ابن معاذ مسلمان شو، دی کافر پاتې شو. خو د ویده یارانه دوستانه خو شته. نو چې راغی هم د خپل دوست امیه ابن خلف سره دیره شو. امیه ته ویې اشنا داسې کار دی چې ما له داسې یو ټیم وګوره چې زه طواف وکړم د بیت الله، ځکه چې مخکې خو به کوله وګرځېدو، اوس خو تاسو ټول چې یې نو په خپل زوړ دین یې موږ خو دین بدل کړی دی، نو جنجال جوړ نه شي. هغه وی ټیک شوه، غرمه زموږ خلک ودي په اوړي کې غرمه مکه کې ډېرې ګرمي وي، نو غرمه به وځو نو طواف به وکړې. ویې ښه چې غرمه شوه دی ووتل طواف له، او چې چا نه یارېدل هغه خبیث په مخه ورغی ابوجهل. ابوجهل امیه ته وایي من هذا معک؟ امیه دا څوک دی د سره؟ دا څوک دی؟ هغه وی دا سعد دی، زما مدینې والا دوست سعد راغلی دی. بس ابوجهل په سترګې راویستې، ښه تاسو زموږ دشمن محمد له پناه ورکړې ده صلی الله علیه وسلم، هغه سره خبره کړې ده چې موږ به ستا مدد کوو. خو زموږ دشمن دی، نو چې ته ورسره مدد کوې خو زموږ خلاف پکې، او ته دلته بېغمه ګرځې، کولاو ګرځې، زموږ دشمن نه مه من ورکه امبو ته رانه. ارمان ارمان که زما د دې مشر امیه سره ته مېلمه نه وې، نن به ته مانه روغ مدینې ته نه وې. نو سعد ابن معاذ خو کوټه سړی نو، دا اوس قبیلې سردار وې سړی، ټیک ته چې وطن پردی دی، غیرت خو پکې و. هغه ورته ابوجهل په ارام کښېنه، غلی کښېنه، که تا بالفرض د دلته بند کړم او ما دلته نه پرېږدې، زه به درته داسې چل به در سره وکړم چې دروازې به هم درته اسمان ستوري ښکاري. ستا لار یمن ته تاسو دلته غله نه کېږي، مکه مکرمه کې خو هېڅ هم نه کېدل. نو ته چې یمن ته دی او د یمن نه غله راوړي، د مدینې خوا کې ستاسو قافلې ځې راځي، به د باندې بنده کړم، لار به دې بنده کړم، شام ته لار به دې بنده کړم، یمن ته لار به دې بنده کړم، ته خو زما خوا کې تېرېږي، د لوږې به مړه شې. ما سته دمکي راکې. دواړه سره په باس شو. چې په باس شو، امیه پړه کې سوچ وکړه چې خدای څه په غم وړېدم. اوس هغه د قوم مشر دی ابوجهل، د هغه سپکاوی بده ده، دا مې مېلمه دی، خدای مکه که دته څه وایي خلک وایي چې مېلمه ته مېلمه باندې خلک خفه کېږي. نو امیه دا چلو که چې د مېلمه ته سعد ابن معاذ ته مخ راواړوي، سعد ته خو زما مېلمه، زه خو د قدر کوم، خو ابوجهل زموږ سردار دی، د هغه نوم خو عمر ابن هشام ابوالحکم به یې ورته وي، وایي دا د باندې سترګې مه راوباسه که نه، خو زموږ سردار دی، ته مېلمه تا ته به څه نه وایي، خو سترګې مه راوباسه. نو سعد ابن معاذ خفه شو چې تا له پکار ده چې د خپل ته دې ویلی وي چې زما د مېلمه ولې بېعزتي کوې، نو ما باندې د مخ راواړوه، ما ته وایي چې د هغه خیال ساته او بد رد به ته مه وایه. اواز په ما غره وویسته، د هغه پردې وکړه، زه یې پرېښودم. نو دی ورته وایي سعد ابن امیه وایي ته خو دویمه مه وایه، وایي د رسول الله مبارک نه مې اورېدلي چې هغه وایي چې دی به موږ وجو. خبره خو رفع دفع شوه، سعد ابن معاذ مدینې ته راغی، امیه کور ته لاړ، خو د امیه په زړه هغه چاپه ودرېدله. نو ښځې ته وایي ښځې، وایي هغه زما یثربي رور چې راغلی و د مدینې والا سعد، د هغه خبره دې واورېده؟ وایي ما قاله لکه څه یې درته ویلي دي؟ وایي هغه خو وایي چې محمد دوی ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې هم قاتلیه، ما به وجني، خو دا خبره کړې ده. سعد ورته وایي، امیه اوس ښځې ته وایي چې سعد خو ما ته دا خبره وکړه. هلکه ټیزنه بې غیرته، اوس هغوی تا وجني، نو هغه په مدینه کې دی او ته په مکه کې، نو ته ولې اوس قیدونه اچېغلی کښېنه که. لیکن شارحینو د حدیث لیکلی دي، وایي قریبه وه چې دستونه ترې بېدلې وي،
دومره په ده باندې هیبت او یره راغله او رپېدل پرې رالل نو ښځه ورته لا ډاډ ورکوي مزه د مکې نه ته بار موزه هغوی دلته نشي راتلی ولې رپېږې هغوی دلته نشي راتلی تالته نه دی بس او ښځې وایي بس نن نه پس به د مکې نه بار ونه ځم ولې ان محمدا لا یکذب پیغام دی محمد چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلی او دی دروغ نه وایي دونه پې یقین او پیغمبري نه مني دا دلته وایي دروغ وایي په ژوند کې دروغ نه دی ویلی نو بس د مکې نه بار به زه نه وځم د پیغمبر د خولې خبره رښتونې هغې کې دویمه نه کېږي دې کې د بدر مسله پېښه شو ابو جهل راغی او چغې جوړې کړې ای د مکې خلکو وځئ کم لښکر کم چې زمونږ قافله را روانه د مسلمانان د هغې مقابلې له بدر ته راوتې او هغوی وي زمونږ مدد له راشئ شابې چې ځو لوی لښکر ابو جهل تیار کړه د قومونو مشران امیه خو اوس پوه شو چې اوس خو خدای دې پکې خیر کړي دا به څه کېږي ده پسې رالل کاکاجي زو به که خیر انشاءالله زو به د مسلمانانو مقابلې له زمونږ قافلې پسې راوتې دي او شا به ځان تیاروه بس چې د دا واورېدلو هغه خبره ورته را یاده شوه وایي نه نه زه خو نشم تللی که نه زه خو بوډا سپین ږیری یم بیمار سړی او ځان په ځای غلام نوکر پیسې چې څه غواړې ابو جهل خو شیطان و که نه هغې وایي چې زه ځم چې ستا پلار مانه پاتې شي ته به مانه څنګه پاتې کړې وایي نه 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 خامخا به ځو دا ټوله لکان دي کشران او ته نه دي جرګې پرې را شروع کړې چې ښه دی وشرموم یو جرګه بله د بوډاګانو دا بابازي ته نه دی دی خو ستا نه سپین ږیری دی دا کمزورې دي دی او ته نه دی دی خو ستا نه کمزوری دی وی زه بیمار یم که نه مړه نشم تللی خیر مجبور یې کوي ښه ابوجهل ورته وایي چل وکړه زه دې پوهېږم اوس که ته پاتې کېږې دا نور هم پاتې کېږي ته را سره وځه نو چې داسې یو ورځ مزل وکړو نو تا له به لار درکړم ته به واپس راځې هغه وی داسې به وي وی ټیک ده وی لاشترین اجود بعیر بمکه وی یو قیمتي اوښ ځان لالم چې په مکه کې د هغې نه اعلی اوښ بل نه مطلب یې دا چې خلک وده شي د شپې زه به پرې واپس راوتښتم ځان له یې اوښ واخېسته ښځې ته وایي جهزینې الشام ماته یا ام صفوان مال سامان د سفر برابر کا ښځه وایي او خبره دې یاده ده ساعت چې درته ویلې ده دې یاده ده ته چې وایي زه بار به نه وځم خدای دې بې خو باسه وایي نه نه ښځې ځم نه لږ غوندې ځم دروازه کولاو ساته سبا به که خیري واپس راغلی ابو جهل ولې یو د پنځو شپږو لسو کسانو هلکانو یو ډله جوړه کړه ویې ګورې کاکاجي به دنه تښتي خو چې دنه ونه تښتي هغې ویې ته بېغمه اوسه دې به موږ نه نه تښتي چې یو ځای ته دا خو به قافله وه د غرمې به یې دمه کوله د شپې به یو ځای کې دمه کوله یو ځای ته ورسېدل د به ځان سره اوښ نږدې تړه یو اوښ نږدې وي چې خلک وده شي چې زه خپه واړم تر څو چې خلک خبرېږي زه به تلې اوښ به یې نږدې تړه چې دې څنګه اوس غرمه یا شپه او خلک وده دي او دې څنګه راپاسې دغه هلکان خو ته بیدار او ابوجهل پې کړي هغې را منډه کړې کاکاجي خیر دی څه کوې سر کوزو سر کوزو زی وده شه نه 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 مونږ تا ته لوټۍ ضرورتي لوټۍ ضرورتي اوبو ضرورتي مونږ به ستا خدمت کوو ته زمونږ مشر یې زمونږ پلار یې زه تاسو په ما څه کوم نه نه تا نه چې ته ځو بس سړی پوه شو چې دې ځای کې خو یې خوند ونه کړه چې بل ځای کې په شپه راله قافله یې څانه شوه او نیمه شپه شو دی راپاسېد په اوښه سورېږي هغې بیا را منډه کاکاجي خیر دی څه تکلیف دی اوبو ضرورت لوټۍ ضرورت لوټۍ ضرورت سر کوزو په نیمه شپه ما سره څه کوې زه ضرورت نشته نه نه موږ له خوب نه راځي موږ خو ستا ګوره خدمت ته ولاړ یو که هلته بیا بچ شو ونه تښتېد دقسې دغسې بدر ته یې ور ورسوه چې بدر ته یې څنګه ور ورساو جنگ شروع شو دا امیه څوک و چې دا هم درته وښیم دا هغه کس و هغه کس چې حضرت بلال به په شګو سملی دا د بلال سردار و دا هغه کس و چې خلکو له هلکانو له به چامکینې ورکړې او بلال به یې پې واو دا هغه کس و چې بلال نه به جامې ستې د مکې په کوڅو کې به یې ځغلاو او په زخمونو به یې شګی اچوي دا هغه ظالم و دا هغه نو د پیغمبر پسې یوازې سپکه نه پیغمبر کې عیبونه راوښکل نه
صحابه باندې بلال باندې ډېر ظلمونه کړي دي هغه ظالم د دین دشمنان خو هره زمانه کې عیبونه راوباسي په علماو موږ د خپلو عالمانو طالبانو ته هم دا فکر مه کوئ دا د مخکې نه روانې خبرې دي خلک خپلو شلو سړو ته نه ګوري او ستا پوټې نه غوندې زخم ته ګوري او در کې نقصانات راوباسي دا د مخکې نه روانې خبرې دي دا عیبونه نو چې دی اوس سور دی په اوښ باندې زوی ورسره دی بلال ولیده حضرت بلال چې ویلې د چغې کړې لا نجوتو ان نجا امیه خلکو هغه د امیه دی ګورې که دی نن ختم شو دی نن بچ شو زه مړ یم بس زه غم د الله صاحب مړ یم که دی رانه بچ لاړ دې ظالم په ما څومره ظلمونه کړي دي دا هغه نو چې پیغمبر علیه السلام پسې سپکې به وي او مخامخ و په شیشه وی کم دی وی هغه دی په صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو بس دا چلو کو چې عبدالرحمن ابن عوف سره تعلق و هغه ته عبدالرحمن ابن عوف بچ مې کا مهرباني وکړه وی ما پسې راځه نبي علیه السلام له دې بوزم چې هغه له دې مې وروستې بچ بشي بس خوخیز غلو دی کې صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو دی خو پیش شو چې زما پسې هغه غره ورسېدل نو شاته ورپسې زوی نو خپې راوچته کړه زوی له لته ورکړه هغې لاندې وغورځه چې سړي په خپل سر راشي په زوی بیا څه کوي په سر یې راله زوی وغورځو دې دپاره چې یو خو به مې اوښ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي چې دې تر څو وجنې نو زه به پیغمبر علیه السلام له رسېدلی یم خو به صحابه راغلې له غزوې ولې یو دوه تورې واخو هلته مردار کړه او ده پسې بیا شو وی عبدالرحمن سړي را ورسېدل وی اوښ نه ټوپ کا وی څه کوم وی زه بچ کوم بس اوښ نه یې ټوپ کړی عبدالرحمن ابن عوف راغی ځان یې بې د پاسه ور واچو وی ده ته به غږ نه کوې دې زه پیغمبر علیه السلام نه پوځم هغې وی پاسه دا مونږ ته معلوم دي دا هغه بلال هغه سختۍ د مونږ یېرې دي چې ده به د مکې کوڅو کې راکاغه به احد هغه چغې والې او یو چغه به اسمان ته رسېده او دې ظالم به واو دا مونږ یېرې دي دا مونږ هغه یېر دي چې رسول الله مبارک کې بس سپکې وي مخامخ به هغې کنځل به یې کړ په چیچا به یې کنځل کړ دا مونږ یېرې دي پاسته عبدالرحمن ابن عوف نه پاسېږه دې به دته به غږ نه کوي بې ځانه چولو بس یو څه او دې غټ وړی پوره سنډه او غټ امبر سرې سنډه داسې غټ سنډه او غټه خېټه وه ټاټه بس یو صحابي راغی پوره یې راواخېست او داسې خېټه کې ومنډه نو داسې پکې وړاکو عبدالرحمن ابن عوف د احباب پکې لږه زخمي شوه په هغه دی مردار نور کافران یې په سوي کې وغورځول صلیب بدر ورته او دې یې چې بچي ته راسته الله سره ورته د دې پرېښودلو رسول الله مبارک وفرمایل ویم دلته کې د پاسه خاورې ور واچوې شګې هم په دا ځای باندې پرېږدي خدای مردار کړي څونه مستي وکړه ودې کړه مستي بلال سره دې وکړه رسول الله مبارک سره دې وکړه ودې کړه مستی لیکن جون ختم اوس به درته پته ولګېږي مونږ ځکه دې خلکو ته وایو چې یارونو ګوره یو موټرګي د سره دی یو موټرګي د سره یو بنګله د سره ده بینک بیلنس دولت په هم نصیب ده خدای خاطرو کې مستی مه کوئ خدای او رسول پسې ټوکې مه کوئ دین اسلام پسې ټوکې مه کوئ د اسلام مقابله مه کوئ د دین مقابله مه کوئ دین خوښ کا ځان له بچي له پلار له مور له رور له تربور له دا دین د ملا ټیکه نه ده زما ټیکه نه ده که نه د خو ستا هم ده او زما هم ده دا دین ملا پسې مه لیکئ چې دا د ملا دی د ملا د بچو د هغې پیشه او کار یې پیشه د اسلام د ملا پسې مه لیکئ اسلام زموږ د ټولو دی دین زموږ د ټولو دی مدرسه زموږ د ټولو ده ګیره زموږ د ټولو دپاره پیغمبر زموږ د ټولو دی قرآن زموږ د ټولو دی ملا پسې مه لیکئ خپل بچي م راوباسئ دین پې زده کړئ خپل نوسي راوباسئ خپل رویرونه راوباسئ قرآن پې یاد کړئ دین پې زده کړئ ملا پسې مه لیکئ انتقال داسې قصب خو نه یو قصب یې لکه یو سړی ترکاڼ دی نو زه ټیک شوه یو قصب دی او د زوی به هم ترکاڼي او د خلکو خدمت پکې الجار ثواب به خدای ورکوي یو سړی دوبي دی زوی به هم دوبي یو سړی بټیاري دی زوی به یو سړی لور دی یو سړی زمیندار زوی به همغسې وي نو دا مه کوه چې دا دین هم د یو قصب دی ملا پیشه او بچي پیشه نه د دې به تپوس ته نه کوي د هغې تپوس نه کېږي چې ته زمینداري دې ولې نه ده کړې دوبیتوب دې ولې نه دی کړی او د دې به تپوس ته د قیامت پر ورځ کېږي دا د ټولو شریک شی دی